نه دی ځکه په دې کې الله پاک امتحان په مؤمنانو باندې کړی دی. خیال کړه دې ته سورته ممتحنه او ربط د مخکنی سورته حشر سره دا دی چې په سورته حشر کې حکم د تقوا او خیال کړه باقي کې حکم د تقوا او په دې سورته ممتحنه کې یو جز د تقوا الله ذکر کوي چې هغه ترک موالات د کفارو سره به دوستی نه کوي، د کفارو سره به دوستی نه کوي. نه په سورته ممتحنه کې په سورته حشر کې یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد باقي کې حکم د څه د تقوا دی او پدې کې یو جز د تقوا الله ذکر کوي چې هغه څه شی د ترک موالات ته چې د کفارو سره به دوستی نه کوي. شان نزول د دې سورته هغه دا دی چې په ووم کال د هجرت باندې چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام د سنه فارغ شو دغه د عمره القضاء د عمره القضاء چې کوم دینه فارغ شو او مدینه منورې ته راغی. پدې کې یو زنانه چې کم دینو هغه رااله د مکه معظمین نوم د هغې زنانه سارو او دا ډمګۍ وه د مکې معظمې ډمګۍ وه او رااله څه دپاره چندې له رااله نبي علیه السلام ته او د الله حبیب ته فریاد د الله حبیب ته نه تپوس وکړي بوډۍ څه له راغلې هغې ورته وی هجرت دې کړی دی وینا صاحب هجرت خو مې نه دی کړی انو وی نور سره راغلی وی هجرت مې نه دی کړی خو چې څنګه یعنی کافر ومه نو اوس هم یم پوه شوې به وی نور سره راغلی وی چندې له راغلی ما پوه شوې به ځکه چې ستا ډېر ښکلی خاندان دی او صفتونه یې د نبي علیه السلام وکړل او د خاندان نه دې له راغلیم چې ته ما سره او ستا د خاندان ما سره امداد وکړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم تو فرمایل هغه ځوانان څه شو چې هغه تا باندې به مزه اغستله تا به ورته سندرې ویلې او تا به ورته مجلس کو او هغې به دله پیسې درکولې هغه ځوانان څه شو هم ډېره زوروره بوډۍ وه اورې وی هغه ځوانان خو تا قتل کړه که نه په بدر کې د ټول چې کوم نیش نابود کړله په احد کې دې قتل کړله ځوانان کوم ځای دي چې ماله چندې راکړي پوه شوې نبی علیه السلام دغه ته ووی دی خپلو خاندان ته بنو عبدالمطلب ته او بنو هاشم ته هغې ته وی تاسو پیسې را جمع کوئ دې بوډۍ له ورکئ چې دا خوشحاله لاړه شي پوه شوې که نه نه بوډۍ لاړه رخصت شوله. اوس یې رخصتېدله یو صحابي دی حاتب بن ابي بلتع رضی الله تعالی عنه د بدر چې کوم دی نه مجاهد دی هغه ولګېده او هغه وله خط ورکړ پټ خط یې وله ورکړو چې دا خط به د قریشو مشرانو ته ورکړي دا خط به د قریشو مشرانو ته ورکړي په خط کې جاسوس لیکلی و چې په پلانکي تاریخ باندې په تاسو باندې جنگ کېدونکی دی مکې معظمې باندې به حمله د الله پیغمبر کوي د فتح مکې هغه حمله به د باندې کوي د هغې دپاره تیاری وکړي د هغې دپاره تیاری دا جاسوس لاړ شو نبی علیه السلام ته وحی راله چې زنانه د ځان سره جاسوس اغستی دی او روضه حاح ته چې کوم دی نو رسېدونکې ده روضه حاح په لاره کې یو ځای نبی علیه السلام اصحاب کرام درې کسانو ته وی علی شاباسې اسونه تیار کړئ او ودانګئ بوډۍ لاړه او د بوډۍ سره څه لاړ شو جاسوس وسره لاړ شو د خط په شکل خیال کې رااله. دغه یو صحابي هغه علي کرم الله وجهه دی بل ابو مرصد رضی الله تعالی عنہ دی او بل زبیر ابن عوام رضی الله تعالی عنہ دی. دا درې واړه صحابه علي کرم الله وجهه ابو مرصد رضی الله تعالی عنہ او بل حضرت زبیر ابن عوام رضی الله تعالی عنہ دواړه پاسونو درې واړه پاسونو سواره شو او وې دانګل روضه حاح ته ورسېدل هغه روضه حاح کې چې کوم دی نه بوډۍ لاندې کړله بوډۍ ته وی ته
تا سره خو چې کم دی نه دغه دی تا سره خو جاسوس دی تا سره چې کم دی نو دا ته دې له راغلی وې مدینې منورې ته هغه وی ما سره نشته دی وی ګوره موږ دې تالاشي اخلو په رضای راله راکړه کنې جامې د رومباس په دې جامو کې به دې چېرته پروت دي پوه شوې بېخل هغې د بډې نه کمسۍ را ویستلې په کمسۍ کې چې کم دی نه هغه دغه تړلی و کاغذ یې سو تړلی و هغې ته یې واغسته بوډۍ یې رخصت کړه چې راغله دا درې واړه صحابه کرام را ورسېدل او نبي علیه صلات وسلام ته یې خط هغه خط کې خو یې لیکلي و ښکاره چې من جانب حاتب ابن ابي بلتا الى اسیاد قریش یا الى رؤساء قریش دا خط د جانب د حاتب بن ابي بلتع دی رئیسانو د قریشو او دا وته دغه جاسوس وته لیکلو نبی علیه السلام راوغختو دغه حاتب رضی الله تعالی عنہ وتاول دا خط لیکلې دی د مسلمانانو په خلاف کې او جاسوس ته چې کوم نه ولېګا هغه یا رسول الله زه مسلمانم زه منافق نه ما زه مسلمانم خدای یې نه مې دا لېږلی دی د دې نورو ټولو مهاجرینو د دې چې کم دیانو دا خپل خپلوان شته دی که هلته بچي پاتې شوي دي که مالونه پاتې شوي دي هلته خپلوان شته دی او زما هلته کې زه خو مهاجر سړی یم د بل وطن نه راغلی یم زما هلته کې نسبیان نه و نه زه یېرېدلم چې زما دې بچو ته به نقصان ورسېږي ما په دې طریقه دې قریشو ته ځان دغه کو څه ځان نږدې کو چې دې زما د بچو خیال ساتي نو عمر رضی الله تعالی عنہ توره راواغسله وی یا رسول الله پرې مې د وده دې منافق کفرې وخم نبی علیه السلام ته وی دا بدری صحابي دی دی الله تعالی معاف کړی دی دی الله معاف کړی دی د بدر صحابه ټول معاف کړی دي چې دا وی عمر رضی الله عنه په جړا شو او غصه په جړا بدله شو خیال کړه او هغه ته سو نه وی معافق دا داغه چې کوم نه واقعي داغه ذکر الله تعالی په دې سورته ممتحنه کې کوي یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولیاء من سیتاسو دشمن زما او دشمن ستاسو په دوستۍ سره دا چې زما دشمن دی او ستاسو هم دی ته ولې دوست وایي تلقون الیهم بالمودة تاسو رسوي دي ته محبت خپل د دې ته سره رسوي تاسو ته محبت رسوي وقد كفروا بما جاءكم حالان کې دي کافران دي پاغه دین باندې چراغله تاسو ته من الحق د حقنا دې د قران پاک نه منکر دي یخرجون الرسول راو باسی رسول علیه السلام لرا و ایاکم تاسو په دې پوه نه یې چې تاسو پیغمبر راځتلې دي تاسو راځتلې د څه د وجنه تاسو څه جرم کړو ان تؤمنو بالله چې تاسو ایمان راوړی په الله باندې و ربکم چې رب تاسو دی ان کنتم خرجتم جهادا فی سبیلی کچره تاسو او زید پاره د جهاد خیال کړل د دې د پاره تاسو د کلی نه راوېستلې پوښ چې سبب تاسو جهاد کوئ ان کنتم خرجتم جهادا فی سبیلی که تاسو زید پاره د جهاد په لار زما کې وابتغاء مرضاتی د پاره د طلب د رضا زما جهاد د څه د پاره د الله د رضا ده د دې وجنه تاسو د کلی نه وېستلې چې سبب تاسو مجاهدین یې او په مکه باندې به حمله وکړي تسرون الیهم بالمودة تاسو پټ رازونه کوي د دې سره د محبت خپل تاسو د دې سره رازونه جوړوي وانا اعلم ظالم بما فغرازون باندې اخفیتم چې تاسو پټ ساتي وما علمتم از هغه چې تاسو ښکارا کوي تاسو په پټو رازونه په ښکارو الله عالم ومن يفعله منكم چاچو خدا عمل تاسونا فقد ضل سواء السبيل بشک دې گمراه شو د چې دلارنا دا عمل چاو کو چې د منافقانو د کفارو سره دوستی شروع کړل دې گمراه شو یصفوکم کچری دی یصفوکم کچری عمومي تاسو لرا دا خو هغه دشمنان دي د مکه والا کچری تاسو بیا عمومي یکونو لکم عدان نه بس تاسو د پاره دشمنان
دی خو تاسو ته ناراسته نه کوي ویبسطو راوږده به کړي الیکم تاسو ته ایدیهم لاسونه خپل په تورو باندې به بیا تاسو سره مقابلې کوي والسنتهم او ژبې د دوی بسوء په بدۍ سره وودو او دوی غواړي لو تکفرون چې تاسو کافر شئ قریش څه غواړي قریش خو دا غواړي چې تاسو کافر شئ لن تنفعکم چرته به نفع ونه رسوي تاسو ته ارحامکم رشته دارۍ د دې سره که تاسو رشتې جوړوئ تاسو ته نفع نه رسوي ولا اولادکم او نه اولادونه ستاسو نه ستاسو اولادونه تاسو ته خیر رسولی شي یوم القیامت په ورځ د قیامت یفصل بینکم الله به فیصله کوي په میان ستاسو کې والله بما تعملون بصیر قد كانت لكم اسوه حسنه ستاسو دپاره بهترین نمونه ده په ابراهیم علیه السلام کې والذین معه او په هغه کسانو کې چې ملګري ددو ګوره ابراهیم علیه السلام نه عبرت والی هغه د الله دپاره خپل قام پرېښودو خپل نسب یې پرېښودو خپل طاقت یې پرېښودو د یو لوی بادشاه مقابله یې وکړله چې هغه ته نمرود ویلی شي چې د ټولې دنیا د حکمرانۍ څه کو بادشاهي کوله د هغه مقابله یې وکړله نه تاسو د مکې د خلقو سره مقابله نه شئ کولی او نو ستاسو دپاره د عبرت نمونه څه ده په ابراهیم علیه السلام کې ده والذین ما هو په هغه خلقو کې چې ملګري د دو چې هغه لوط علیه السلام دی وغیره اذ قالوا لقومهم هر کله چې وویل د ابراهیم علیه السلام ملګرو د خپل قوم ته څه ورته وویل خپل قوم ته قوم څوک آدر و د هغه بچو انا براء منکم مونږ بیزاره یو ستاسو نه ومما تعبدون او د هغه معبودانو نه چې تاسو عبادت کوئ من دون الله کفرنا بكم مونږ انکار کوو ستاسو نه وبدا بیننا و بینکم العداوه ظاهر شوی دی په میان زمونږ او ستاسو کې دشمني والبغضاء بغض ابدا همیشه بعد زمونږ او ستاسو همیشه جدایي ده تر کومې پورې حتی تؤمنو حتی چې تاسو ایمان راوړئ بالله په الله تعالی باندې وحده چې یو ذات دی الا قول ابراهیم تاسو دپاره د ابراهیم علیه السلام په ټولو خبرو کې په ټولو اخلاقو کې عبرت دی مګر یو خبره ده په هغې کې ستاسو دپاره هغې کې به تاسو اتباع نه کوئ په هغې کې به د ابراهیم علیه السلام اتباع نه کوئ خیال کې راغله هغه یو خبره څه ده الا قول ابراهیم مگر یو خبره د ابراهیم علیه السلام لابیه چې پلار ته یې کړې وه لاستغفرن لک زه به استغفار غواړم ستا دپاره دا پلار ته ویلو چې پلاره زه خو د نظمه هجرت کومه ستا دپاره به څه غواړم استغفار غواړم وما املک لک من الله من شیء مالک نه یم ای پلاره ستا دپاره د الله د طرف نه د یو شي دغه خبره دا به تاسو نه کوئ دغه ابراهیم علیه السلام کړې وه د هغه خپل اجتهاد دا و چې ده ته به الله هدایت وکړي خو چې کله پته ورته ولګېدله چې پلار ته زما هدایت نه کېږي نه فلما تبین له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهیم لحلیم اواب خیال کې راغله نه ابراهیم علیه السلام په خپل اجتهاد باندې دغه خبره کړې وه هغه اجتهاد ول الله تعالی څه کړ المجتهد قد يخطئ وقد يصيب مجتهد کله خطا کیږي کله څه کیږي رسیږي په دغه خبره کې به تاسو تقلید نه کوئ د چا د ابراهیم علیه السلام ربنا او بیا ورسره دعاګانې وکړلې چا دعاګانې وکړلې ابراهیم علیه السلام علیک توکلنا ای رب زما پتا باندې توکل زما دی ویلې کانم ناتا ته زمونږ رجوع ده و الیک المصیر ربنا ای رب زمونږ لا تجعلنا فتنه مونږ مګرځې امتحان د پاره للذین کفروا د پاره د کافرانو خدایا د کافرانو د پاره مونږ امتحان مګرځې چې کافران بچ شي او مؤمنان شي هلاک شي دا یو لوی امتحان دی بلکې الله تعاکس وکړي مؤمنان بچ کې او کفار څه کې هغه هلاک واغفر لنا ای الله بخشش وکړي مونږ ته ربنا انك انت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم اسوه حسنه تاسو د پاره په ابراهيم عليه السلام کې په ملګرو داغه کې یو عبرت خیسته دی د چا د پاره لمن كان يرجو الله واليوم الاخر ومن يتولى چا چې اعراض کو د حقنا
فإن الله هو الغني الحمید، الله تعالی غنی دی، د عبادت محتاج نه دی او حمید دی. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. قریب ده چې الله تعالی وګرځي پمین تاسو کې او پمین د کافرانو کې. الذين عاديتم، هغه کافران چې تاسو سره دشمنی ده، قریب ده چې الله تعالی وګرځي تاسو سره مودتن دوستی. دا د فتح اعلان دی چې تاسو په لحاظ دوستی جوړ کړل د مکه والو سره، خیال کړه او قریب ده چې دا دوستی به پریشیا دوستی شي. ولی فتح مکه کېدون کې ده، فتح مکه کېدون کې ده د مکه والو سره بس جوړ شي، دوستی جوړ شي. والله قدیر والله غفور رحیم. لا ينهاكم الله، نمنك الله تعالی تاسو لرا عن الذين دا خلقنا لم يقاتلوكم چې تاسو سره جنگ نه کوي. یا تاسو سره جنگ نه دی کړی په دین په دین کې. خیال کرا لګا کم کسان چې تاسو سره جنگ غي نه کوي. ولم يخرجوكم او تاسو نه یشتلی من دیارکم د کلو تاسونا، تاسو د کلو نه یشتلی دغه کافرانو سره تاسو معاهده کوي، تاسو سره چې کوم دین صلح کوي، یا تاسو سره تجارتی تعلقات ساتي. دینه معلومه شولا چې کوم مکه والدی داغي سره خو هر قسم تعلقات سړي دا ممنوع دي، لیکن کم خلق چې تاسو د مکه نه یشتلی او تاسو له تکلیف نه دی در رسوله، نه که تاسو سره احسانات کوي وتقسطوا الیهم، تاسو سره انصاف کوي، نو د دین الله تاسو نه منی کوي. ان الله يحب المقسطين، بشک الله تعالی محبت کوي د عدل کوونکو سره. وې د دې شان نزول ذکر کړی دی چې د صلح د حدیبیه وشوله، نه د حضرت اسماء بنت ابي بکر داغه مور، داغه د مور نوم قبیله ده اورې کنه، او دا حضرت اسماء دا دویمه دا لور و د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د بلې خزینه چې داغه نوم قبیله ده په شی وکړه. او دا د حضرت عائشه رضی الله عنها ناسکه خور. نو دغه چې کوم دینو د اسماء بنت ابي بکر مور چې کوم واچ قبیله نوم او هغه هجرت وکړو او مدینه منورې ته رااله او ځان سره چډالې مالې هم د خپل دغه د پاره د خپل لور د پاره راوړلې. لوري د چا خزوا؟ د حضرت زبیر ابن عوام رضی الله تعالی عنہ خزوا. داغه د پاره ځان سره ډالې راوړلې. دا د صلح حدیبیه نو ورستو ډالې راوړلې. نو حضرت اسماء رضی الله عنها خبر شول چې مور می راغلې ده او ډالې عمر راوړې ده. د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم نه تاسو چې د دې مور سره ز ملاقات کولې شم کنه شم کولې او د دې ډالې قبلولې شم کنه شم قبلولې. دا آیاتونه الله پاک نازل کړل چې لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم. دغه زنانه چې راغله جنگ کې خدا نه د شریک شوی، نه دا تاسو دا الله تعالی تاسو د دې د تعلقاتونه او د دې د احساناتو نه منی کوي. ځکه الله تعالی حکم د صله رحمی کوي، نه د صله رحمی حکم چې کوم دی هغه د الله تعالی د دې سره کوي. خیال کراله. او د حضرت عائشه رضی الله عنها د مور نوم ام رومان، او د دې اسماء د مور نوم چې کوم دی هغه قبیله. خیال کراله. او لا دغه وخت ایمان نو راوړي، نو الله تعالی دا آیاتونه نازل کړل. انما ينهاكم الله، بشک من کوي تاسو الله تعالی ان الذين دا خلقنا قاتلوکم فی الدین، چې تاسو سره جنگ کړی دی په دین کې، واخرجوکم تاسو راستلی من دیارکم د کلو تاسو نه، وظاهروا علی اخراجکم د یو بل مدد کړی دی په اخراج تاسو کې. الله تاسو منی کوي ځسنا ان تولوا هم چې تاسو محبت کوي د دې سره،
ومن يتولهم چا چې محبت کو د مشرکانو سره فاولئک هم الظالمون دا ظالمان دي دا څه دي ظالمان دي خیال کړه چا چې محبت کو د مشرکانو سره نه دا ظالمان یا ایها الذين امنوا اے ایمان والو اذا جاءكم المؤمنات ها وشکلا ها اصحاب کرام هجرت کو بعض زنانو هم هجرت کو خیال کړه او د حدیبیه نورستو ها بیا ډېر زنانه چې کوم نه هغه په هجرت کې رااله مدینه منورې ته خپل ها خاوندان پرې خودل خاوندان ته په مکه کې پاتې شو او خزه چې کوم دنه مدینه منورې ته رااله و دغه خزه چې دا مسلمانان شولې د دې حکم الله تعالی بیانې چې د دې مدینه د مسلمانانو سره نکاح روا دی او روانه دی او د دې د مہر څه حکم دی او د خاوندانو چې ول مہرونه ورکړیو خاوندانو ول څه ورکړیو ها لسله تولې یا 15 تولې ها دا مہر ول ورکړیو دغه مہر د چاش دغه مہر د چاش ها نو الله تعالی دا آیاتونه نازل کړل چې دغه ها چې کومه خزه د قریش راغلي دي او ایمان راوړی دي نتاسو سره نکاحونه وکړي صحابه کرامو ته الله تعالی حکم راولېږي چې تاسو د دې سره نکاحونه وکړي دغه تاسو خزې دي او دې چې کوم مہرونه د ځان سره راوړي دي د مشرکانو هغه مہرونه هغه ته واپس کړي هغه مہرونه هغه ته واپس کړي خیال کړه او کچره تاسو خزې د مسلمانانو دا مکه معظمه ته لاړې او مرتد شولې داغه څه حکم دی وی داغه هم دغه حکم دی هغه خدي چې تاسو مہرونه آلته وړي دي چرته مدینه منوره ته خیال کړه داغه نه خپل مہرونه تاسو واپس کړئ داغه نه مہرونه واپس کړئ تاسو نکاحونه داغه تر څه شو ختم شو تاسو نکاحونه داغه سره ختم شو دغه مہرونه ته نه سکای واپس کړئ خیال کړه د دې نه معلومه شول چې یو سړی خزه د خاوند نه طلاق وغواړي په شی په کنه دا به خپل مہر څه کوي واپس کوي د خپل خاوند ته به د مہر څه کوي واپس کوي په شی په کنه ځکه چې طلاق وغوښتو په شی په کنه دا یو جرم یو کو چې د خاوند نه طلاق وغواړي خیال کړه لکه دغه تعلقات الله تعالی ذکر کوي یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو اذا جاءكم المؤمنات هر کله چې راشي تاسو ته مؤمنان زنانا مهاجرات هجرت کړي فامتحنوهن د دې سره امتحان وکړي د دې معلومات وکړي چېر رښتیا د دې په زړونو کې ایمان شته او کني نشته ده خیال کړه لکه دې رښتیا او ایمان راوړل دي کده ټګي ایمان راوړل دي الله اعلم بإيمانهن الله عالم دې په ایمان د دې باندې فإن علمتموهن کچره تاسو پوه شوي په دې باندې مؤمنات چې دا مؤمنات دي ما تاسو نه تنه وکي چېر الله سوق دې او پیغمبر سوق دې ملائکه سوق دي کتابونه کم دي د دې ټول ایمانیات تاسو نه تنه وکي چې تاسو پوه شوي چې دا مؤمنان دي پرشتیا باندې فلا ترجعون مې واپس کوي ال الكفار تا ولې د دې نکاحونه ختم شو دغه چې په مخکې زمانہ کې د کافر سره د کافر خځه سره په مسلمان نکاح کېده په زمانہ د نوح علیه السلام کې او په زمانہ د لوط علیه السلام کې خیال کړه لیکن دغه مسله په اسلام کې څه شوله دا بیا ختم شو د کافر د مسلمان لکه څنګه چې مخکې آیات تیر شوی دی چې دا مشرکات سره بتاسو نکاح نه کوي هغه بتاسو سره نه کوي لا هن حل لهم ندی حلال دي دغه سړو د پاره دا خځې چې کومه مهاجرات رااله دي د مکی والو د پاره حلال نه دي ولا هم يحلون لهن ندی حلال دي د دې د پاره واتوهم ما انفقوا ورکې دي تا ما انفقوا اعمال چې دي ورکړې وي ورکړې دي دي مشرکانو
مکې والو چې کوم مهرونه دې ښځو له ورکړي دي هغه هغوی ته واپس کړئ. ولا جناح علیکم نشته ګناه په تاسو باندې ان تنکحوهن چې تاسو ورسره نکاح وکئ. که ستاسو خوښې شولې نکاح ورسره کوئ د دغه مکې والو ښځو سره نکاح ورسره وکړئ. اذا آتیتموهن هر کله چې تاسو ورکئ دي ته اجورهن مهرونه د دی دوی له خپل مهرونه نوي مهرونه به وله ورکړي او د کافرانو کوم مهرونه چې دي هغه هغوی ته واپس کړئ. ولا تمسکو بعصم الکوافر مه بندوئ تاسو عصمتونه د کافرو ښځو کمې ښځې چې مرتدې شولې او ستاسو نه لاړې مکې معظمې ته د هغې عصمتونه د ځان سره مه ساتئ. عصمت نه مراد څه دی؟ نکاح دی. د هغې نکاحونه ستاسو سره ختم شو چې ستاسو د دې ځای نه ښځې لاړې د مدینې منورې نه او مرتدې شولې نه د هغې نکاحونه تاسو سره پاتې نه شو. د هغې نکاح د ځان سره مه پاتې کوئ. واسألو تاسو وغواړئ ما انفقتم چې کومې تاسو ورکړي دي د خپلو ښځو له چې تاسو کوم مهرونه ورکړي دي هغه مهرونه د چا نه وغواړئ؟ د مکې والو نه. پوه شوې که چې به یې ښځې دله زمونږ درالې مرتدې شوي دي هغه ستاسو شولې خو موږ ته د خپل مهرونه څه کوئ؟ واپس کوئ. پوه شوې که ولیسألو هغوی دې وغواړي ما انفقو هغه مهرونه چې هغوی لګولي دي چې هغوی کوم مهرونه را ګورې ګران ځای دی په دې باندې به ځان پویه کوئ. پوه شوې که نه دې کې چې کوم دی پوه شوې په دې کې اکثر مولیان داسې په خویه ورتیر شي. پوه شوې که نه په حقیقت باندې پې څوک پویه نه شي. پوه شوې که ولیسألو دې وغواړي ما انفقو هغه چې دې لګولي دي د مشرکانو چې کم مهرونه خپلو ښځو له ورکړي او دلته رالې مسلمانانې شولې هغوی دې خپل مهرونه واپس کړي. ذالکم حکم الله دا فیصله د الله دا یحکم بینکم الله فیصله کوي په منځ تاسو کې والله علیم حکیم. وان فاتکم شیء من ازواجکم کچرې فوت شو ستاسو نه یو شی د بیبیانو ستاسو نه الی الکفار چې کفارو ته لاړ شو دا چې وشي ستاسو ښځه یوه یا دوه یا لس هغه لاړې مکې معظمې ته مهرونه یې واپس نه کړل مهرونه یې واپس نه کړل. خیال کې راله که نه او دلته د هغې ښځې راغلي دي. خیال کې راله که نه دلته د هغې ښځې راغلي دي او هغې له تاسو مهرونه مقرر کړل. خیال کې راله که نه هغې له تاسو مهرونه مقرر کړل. دغه مهرونه بیا چا له ورکړ؟ دغه مهرونه به خیال کراله کنه دا به هغه سړو له ورکئ چې د چا ښځې هلته مکې ته تللي دي چې د چا ښځې مکې ته تللي دي د هغې هغه مهرونه چې تاسو ته میلاو نه شو د دې ځای د ښځو مهرونه به چا له ورکئ؟ دا به هغې له ورکئ. دا به سر په سر شي ځکه الله فرمایي وان فاتکم شیء من ازواجکم الی الکفار که فوت شو ستاسو نه یو شی د بیبیانو ستاسو چې هغه ورسېد چاته؟ کافرانو تاسو ته مهرونه واپس نه کړل فعاقبتم تاسو سزا ورکوئ سر په سر سزا ورکوئ دغه کافرانو ته. نو څه چلو کوئ؟ د کافرانو چې تاسو سره کوم حق پاتې شوی دی هغه د دې ځای د ښځو له ورکئ. فآتوا الذین ورکئ هغه کسانو ته ذهبت ازواجهم چې د هغې نه بیبیانې تللي دي. د چا نه چې بیبیانې تللي دي د هغې بیبیانو هغه مهرونه چې کم دي هغه د دې ځای د دې ښځو چې کم مهرونه دي دا دغې سړو له ورکئ. پوه شوې؟ مثل ما انفقو ورکئ دي ته ورکئ هغه کسانو ته چې د هغې بیبیانې تللي دي. څه وله ورکئ؟ مثل ما انفقو په مثل د هغه مهر چې دوی خرج کړی دی په مثل د هغې مهر چې دوی خرج کړی دی. خیال کې راله نو هغه دې چا له ورکئ؟ هغه دې د دې ځای د مدینې منورې د خاوندانو له هغه مهرونه ورکئ. خیال کې راله که نه واتقوا الله الذي ویرېږئ ولې چې د هغې نه خو تاسو مهرونه واپس کړه که نه. خیال کې راله چې کومه د هغې ښځې وې او هغې ته تاسو مهرونه واپس کړل اوس د هغې مهرونه به یي که نه به یي؟ د هغې ښځو مهرونه چا له ورکئ؟ هغه دې سړو له ورکئ د مدینې منورې. واتقوا الله الذي ویرېږئ د هغه الله نه
انتم به مؤمنین چې تاسو پاغه باندې ایمان والا چې تاسو پاغه باندې ایمان راوړی اوس د باندې یو سوال پیدا کیږي چې دغه سړولا چې دا تاسو ته مہر واپس کوي او دغه پیسې دغه سدي دا دغه خزو مہرونه دي نه دغه خزه مہر په کار خدا ده چې کمې خزه هغه آلته تلی دي او داغي هغه مہرونه هغه دلته واپس نشو او داغي هغه خزه دلته راغلي دي او داغي مہرونه خو تاسو واپس لیږلي دي چاته هغه مشرکانو ته خیال کړه نو دې سړول به کم مال ورکي خیال کړه دا د اسلامی حکومت ته کفاره شو چې د دې دغه مہرونه چې خځه خولاړي او مہرونه چې کم دینه د کفارو نه واپس رانل نه دا بیا حکم چاته دی حکام د اسلام ته دی هغه ته حکم دی چې تاسو دی لا چې کم دینه تاسو سور کوي دغه سلوله خپل مہرونه واپس ورکړي چې کم سړی داغي خځه مرتدی شوی دي او دغه ته تللی دي کفارو له تللی دي واتقوا الله الذي ويرجي تعالى انتم به مؤمنون چې تاسو پاغه باندې ایمان لرونکي یا ایها النبی اے دا الله پیغمبر ایت جاءك المؤمنات کله چې راشي تا مؤمنان خځه ودا کمی زنانه چې هغه مهاجرات شولې او رااله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وصلی الله تعالی د بیعت حکم کوي چې د دین لاش د دې سره سوکا لاش نیو وکا خیال کړه دغه بی بیان چې کم د مکه معظمه نه رااله او وی مونږ سيو مونږه مسلمانان نه یا رسول الله تو سره سوکا بیعت په اسلام باندې وکا چې دې په اسلام باندې شي مضبوطی شي په شي فکر نو الله فرمایي ایها النبی اے دا الله پیغمبره اذا جاءك المؤمنات کله چې راشي تا ته دغه مؤمنان خزي یبایعنک او تاسو سره بیعت کوي څو و خبرې دي په دې و خبرو تاسو سره لاشنی وکي یو دا الله یشرکنا بالله چې دی به شرک نه کوي په الله باندې شی ان الیس شي دویمه دا ولا یشرکنا اغلاب نه کوي ځکه زنانه کې دا بیماری مشته ده ولا یزنینا او زنا بنه کوي ولا یقتلنا اولادهن او خپل اولاد بنه قتل کوي خپل اولاد با نه قتل کوي خیال کرا لګ خپل اولاد اولاد څو قتل کوي خیال کرا لګ ولې نه قتل کوي اولادهن چې د زنا نه پیدای نو د دې خو اولاد به کنه نه دی وجنی ویرا پلار به د ملیشیا نه راشي نو خبر بشي چې دا خو دې خدي غلا کړي دا نو دا بچي سکی دا قتل کی پوښي وکنه نو بچي دې نه قتلې دې معنا ده چې زنا دې نه کوي ولې چې زنا وکړو نو خامخا بچي به پیدا کی او بچي به بیا څه چل به سره کوي بیا به قتلې کنه نه الله فرمایي چې دې دا بیعتو کې چې موږ بخپل اولاد نه قتلو خیال کراله کنه لا یقتلنا اولادهم ولا یاتین ببختان اورات لبنه کی په تهمت سره په زنانو کې بل بیماری صدا تهمت کول دی به تهمتونه نه کوي یفترینه چې دی جوړې دی تهمت لرا بین ایدینا په مخ کې د لاسونو خپلو خیال کراله کنه او دا مخ کې د لاسونو د خپلونه دغه دا تهمت چې دینو دا وایي چې د لاسونو د خپل نسبت ولې وکړو ځکه چې دا دوه لاسونه او دوه خپې دا په منځله د سلورو گواهانو دي دا چې تهمت چې پاغه باندې چې کم دینه د دې لاسونه گواهانی او د دې خپې په گواهانی چې دا دې د ځان نه جوړ کړی دي چې دې جوړې دي بوختان لرا پمیند په مخې د لاسونو د خپو ولا یعصونک او سویم حکم شو شرک باندې کوي غلا باندې کوي زنا باندې کوي درې قتل بد اولاد نه کوي سلور او بهتان باندې کوي پنځه ولا یعصونک فی معروف عادی بنا فرمانی نه کوي ستانه فی معروف پنه کوي کې په هیڅ نیک عمل کې بدی ستانه نافرمانی نه کوي فبایهن ندا سوشولې دا چې کوم دینو د دې سره بیعت وکا د دې سره سوکا لاش نیو ور سره وکا
پوه شوې به کنه او واستغفر لهن الله د دې لپاره بخشش وغواړه څه وغواړه بخشش وغواړه دا واستغفر لهن دا اوم حکم دی خدا نبی علیه السلام ته دی ها چې د دې لپاره بخشش وغواړه خیال کړه او د دین د وسیله ثابت شوله ها چې د دې لپاره څوکا استغفار وکړه دینه بل مسله معلومه شوله ها چې د پیر لپاره پکار دی چې د خپل مریدانو ته سکای دعاګانې کوي به ورته دعاګانې کوي ها چې د دې پیر په دعاګانو باندې د مریدان شي ها دی مغفور او مرحوم شي ان الله غفور رحیم یا ایها الذين امنوا اے ایمان ولو لا تتولوا قوما غضب الله عليهم ها محبت مکوئ د یو قوم سره چې الله په غضب کړي دي کم قوم باندې چې الله غضب کړي دي چې هغه څوک دي يهوديان دي د دې سره دوستانه مکوئ قد یئسوا من الاخرته دین امید شوی دي د اخرت نه کما یئسل کفار څنګه چې نو امید دي کافران من اصحاب القبور د خاوندانو د قبرونو نه لکه څنګه چې کفار ها د قبرونو د خاوندانو نه امید دي ها ځکه د دې د عقیده د کفارو چې د قبر خاوندان هغه بیا دوباره نه ژوند کیږي ها نه دارنګ د يهودم د آخرت نه څه دي ها د آخرت نه امید شي د آخرت نه امید شي خیال کړه باقي ودا هغه زنانا چې کوم زنانه او هغه هجرت وکړو او د حدیبیه د صلح نه وروسته ها دغه زنانه د دې واپس کول دا ضروری وکنه حالانکه د حدیبیه کې خو معاهده شوی و ها معاهده شوی و چې په مونږ کې څوک ها مرتد شو او تاسو لدارل نو تاسو به واپس کوی اګه تاسو کې څوک مرتد شو ها او هغه واپس درتلو ها مونږ به نه واپس کو خیال کړه وې دغه معاهده د نارینه و د پاره و د چا د پاره و د نارینه و د پاره و د زنانه و د پاره دغه معاهده نه خیال کړه د زنانه واپس کول ها دا خبره په معاهده کې داخله نه